بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرون چې کومه مناظره د حضرت شیخ احسان الله خالص صاحب او د مولانا ریاض الله صاحب په منځ کې شوی وه، د هغې په باره کې زه مختصر تبصره کومه. مخکې ما د خپل پرسنل آی ډي نه لایو ویډیو وکړله، خو بار بار د نیټ ایشو راغله او هغه ویډیو واپس ضایع شوله، نو زه د پیج نه لایو رالمه. دا مناظره بنیادی تور باندې چې شوې ده، نو دا د مولانا احسان الله خالص صاحب او د مولانا ریاض الله صاحب په منځ کې شوې ده، چې د شیخ احسان الله خالص صاحب تعلق د جماعت اسلامي سره دی او د مولانا ریاض الله صاحب تعلق د اهل حدیث مکتب فکر سره دی. د مولانا ریاض الله صاحب او د شیخ احسان الله خالص صاحب په منځ کې چې کومه مناظره وه، کوم مباحثه وه، کوم ډیبیټ و، د هغې محور بنیادي تور باندې دا و چې د رؤیت الهلال په باره کې چېرې سپوږمۍ کله ښکاره شي روژه به نیسو، سپوږمۍ چې کله ښکاره شي نو موږ به اختر کوو. په دې حوالې سره د ډېر قدیم زمانې نه، یعنی دا د عهد صحابه، عهد تابعین، عهد تبع تابعین، صحابه او تابعینو تبع تابعینو د زمانې د اختلاف روان دی چې د ټولې دنیا رؤیت یو معتبر دی او که نه د هر ځای خپل خپل رؤیت دی او خپله خپله مطلع ده. دا اختلاف د پخوا راهیسې روانو او په دې موضوع باندې د اوسه پورې نه موږ مناظره کړې ده، او خاص کر د جماعت اسلامي علما کرامو خو اسې مناظرې کړې هم نه دي او په ښه نظر ورته ګوري هم نه، او په دې موضوع باندې خو قطعا چېرته چا مناظره نه ده کړې. د هغې بنیادي وجه دا وه چې موږ دواړو اراو ته ټیک وایو. زموږ موقف د جماعت اسلامي موقف خاص کر په دې باندې موږ خپل عوام هغه پوهه کول غواړو، هغه دا دي چې موږ دا وایو چې کم خلک وایي چې رؤیت الهلال د دې په باره کې اختلاف المطالع معتبر نه دی او د ټولو دنیا دپاره یو رؤیت دی، دې رایې ته موږ ټیک وایو ځکه دې په شا باندې دلایل دي. او دویم نمبر دا دی چې کوم خلک وایي چې اختلاف المطالع معتبر دی او د هر ځای خپله خپله مطلع ده، نو موږ دې رایې ته هم ټیک وایو ځکه د دې په شا باندې هم ګڼ دلایل دي. البته زموږ رایې په خپله باندې دا ده چې اختلاف المطالع معتبر دی او د هر ځای لپاره خپله خپله مطلع ده، ځکه چې په دې باندې احادیث هم شته دی، د هغې سره سره په دې باندې عقل هم شاهد دی، په دې باندې ساینس هم شاهد دی او مشاهده هم په دې باندې شاهد ده. په دې بنیاد باندې زمونږ او د قرآن کریم نه هم په دې دلایل موجود دي. یسألونک عن الاهله نه دا اشاره معلومیږي چې دا اهله جمع د هلال ده، لہذا سپوږمۍ او میاشتې جدا جدا دي. نو زمونږ دا رایې خوښه ده او ظاهره خبر ده علمي میدان دی، د چا به یو رایې خوښوي، د چا بل رایې خوښوي، او داړو علمي ذوق نه دی او داړو علم نه دی او داړو تحقیق نه دی چې یو سړی د بل چا په رایې باندې رد کوي چې دا غلطه ده. د دلایلو په رڼا کې د هغې تنقیح وکړه، کمزوري ورته ویلی شي چې دا رایې قوي ده او دا رایې کمزوري ده، خو په یو بل پسې بد رد ویل نو دا علمي ذوق نه دی او علمي لینګویج نه دی. په دې وجه باندې په دې موضوع باندې د اوسه پورې مناظرې نه شوي دي او خاص کر موږ په دې باندې مناظرې نه دي کړي. پرون چې کوم مناظره وشوله نو د هغې بنیاد دا و چې اصل کې څه کالي په 2026 کې او په 1447 کې چې بنیادي طور باندې کوم مسله راغله هغه دا وه چې په افغانستان کې کوم چې زمونږ ګاونډ دی چې زمونږ د پېښور او د کابل په منځ کې صرف 30 منټ فاصله ده، یعنی 30 منټ فرق دی زمونږ د هغې په منځ کې، نیمه ګنټه. د پېښور او د کراچۍ په منځ کې تقریبا 40 منټ فرق دی. نو ظاهره خبر ده چې دا مطلب موږ ته نږدې ده، افغانستان موږ ته نږدې دی په نسبت د کراچۍ باندې او په نسبت د نورو ځایونو باندې. نو هلته کې اختر وشو د جمعرات په ورځ باندې، بیا د هغې نه وروستو بیا په سعودي عرب کې اختر وشو د جمعې په ورځ باندې، حالن کې د سعودي عربو او زمونږ په منځ کې 2 ګنټې فرق دی، یعنی افغانستان زمونږ نه 30 منټ فرق فاصله کې دی په رؤیت په حوالې سره، لیکن سعودي عرب زمونږ نه 2 ګنټې وروسته دی. پاکستان کې چې اوس 8 بجې وي هلته به 6 بجې وي، دلته چې 10 بجې دي هلته کې به بیا 8 بجې وي. دا بنیادی واضح فرق دی. نو کوم چې زمونږ ناظرین دي، کوم سامعین دي، نو دا فرق هغوی تاسو ملحوظ نظر وساتئ. بیا پسې زمونږ په پاکستان کې چې کوم اختر وشو نو دا پاکستان کې اختر بنیادي طور باندې وشو د هفتې په ورځ باندې چې میګویانې راللې او بنیادي اختلاف جوړ شو دا غځای نه چې په باجوړ کې اوسه پورې به داسې خبره وه چې د باجوړ خلکو به د سعودي عرب سره اختر کوو. د پاکستان چې څومره اهل حدیثو خاص کر په خیبر پښتونخوا کې هغوی به هم دا خبره کوله چې موږ به د سعودي عرب سره اختر کوو، د سعودي عرب سره موږ روژه نیسو، او دا دلیل به و چې اختلاف المطالع معتبر نه دی. موږ ټیک ده ځکه چې دا خو دوه علمي آرا دي، هېڅ خبره نه ده. بالکل تاسو هغې ته وایي چې د ټولې دنیا دپاره یو رؤیت دی او په دې تاسو باندې په دې رای باندې تاسو مطمئن یې، لهذا موږ اعتراض په دې نه کوو. چې اعتراض په دې باندې نه کوو لہذا موږ په دې مناظرې هم نه دي کړي. لیکن سکل مسله دا راغله چې کله په افغانستان کې د جمعرات په ورځ باندې اختر وشو او موږ ته بالکل نږدې دی، د 30 منټ فرق دی،
هغه ځای سره د باجوړ خلکو د قبایلو خلکو د هغې په شانې د پاکستان د صوبه خیبر پښتونخوا چې کوم اهل حدیث ورنه هغه سره اختر ونه کو، حالانکه په کار دا و چې اختر یې ورسره کړی وی، بلکې سعودي عرب لم په کار و چې د دې افغانستان سره اختر کړی وی، ځکه چې سعودي علما هم اکثر داسې پکې شته چې هغوی چېرې اختلاف المطالع معتبر نه دی او ټول دنیا دپاره یو رؤیت دی، که مشرق کې ښکاره شوله مغرب دپاره رؤیت دی، که مغرب کې ښکاره شوله د مشرق دپاره هم سیم رؤیت دی، او دغه رای د پاکستان د اهل حدیثو ده او هغوی خپل ځان سعودي عرب ته منسوب کوي، چېرې د سعودي عرب علما کرام په دې حوالې سره زموږ دپاره دلیل دی، په دې معنا دلیل چې اعتماد یې په هغې باندې دی، نور داسې دلیل نه وي چېرې موږ په هغې پسې روان یو، بلکې قرآن حدیث دعوه کوي او ټیک خبره کوي، داسې یو اختلاف موږ نه ساتو په دې حوالې سره. خو دا ځل چې کله په افغانستان کې اختر وشو نو نه ورسره سعودي عرب اختر وکړو، نه ورسره د پاکستان قبایلو اختر وکړو، نه ورسره باجوړ وکړو، نه ورسره د پاکستان اهل حدیث وکړو، بلکې په باجوړ کې د اهل حدیث مولانا صاحب دی، مولانا عنایت الله باجوړي صاحب زما په نوم باندې هغوی نوم دی او ښه جید عالم دی، د هغوی نه چا تپوس وکړو د اختر په منځه کې چېرې پرون، ځکه هغوی د پاکستان اهل حدیثو د جمعې په ورځ باندې د سعودي سره اختر وکړو، نو چې کله ورسره اختر وکړو نو د پاکستان او د باجوړ بعضې مسلمانانو د خپل استاد محترم نه د خپل شیخ القرآن نه تپوس وکړو چې تاسو ولې د افغانستان سره اختر ونه کړو، حالانکې موږ ته نږدې دی په 30 منټ کې دی، او تاسو د سعودي سره اختر وکړو حالانکې زموږ د هغې په منځ کې تقریبا 2 غنټې فرق دی، تاسو ولې د افغانستان سره اختر ونه کړو د دې سره اختر وکړو، دا تپوس یې وکړو. نو هغوی جواب وکړو چې نه د افغانستان اختر ته زه شرعي عید نه یم، بلکې دا هسې د پښتنو خوشحالي کیدی شي، خو دا اختر نه و. د دې مطلب دا دی چې دا رای هغوی بنیادي طور باندې ریجیکټ کړله، دا یې رد کړله، او د دې نه دا تاثر موږ ټولو واغستو، عام طور باندې کوم چې کامن سینس څوک لري د هغې سوچ هم دا دی چې هغوی دا رای رد کړه دی چې رؤیت چې دی د ټولو دنیا دپاره یو نه دی بلکې جدا جدا دي، تقریبا دا معلومه ده په فهم کې دا راتلله. په دې بنیاد باندې پاکستان کې کنفیوژن راغی، خلک حیران شو، شک کې پرېوتل، تردد راغی، د دې تردد په بنیاد باندې د مختلفو علما کرامو نه خلکو تپوسونه شروع کړل. زما نه تپوس شوی په هغې باندې ما ویډیو کړې وه او هغه ما د خپل پرسنل آی ډي نه کړې وه، اکاونټ نه کړې وه، او هغه زرګونو خلکو کتلې وه او په هغې باندې د خلکو کمنټ رالل او زما رای د خلکو خوښه شوې هم وه، کافي ملګرو تایید کړی و، الله د هغوی اجر عظیم ورکړي. خو دغه شانې د شیخ احسان الله خالص صاحب نه بیا تپوسونه بار بار شوي دي، هغه ډېر لوی عالم دی او زموږ د احیاء علوم محتمم هم دی، نایب شیخ الحدیث دی، یو جید عالم دی. نو هغوی ویډیو پیغام جاری کو چېرې زمونږ د اوسه پورې چې دا کم دوه اراو نو په دې باندې موږ نه چا سره مناظرې کړې دي، نه په دې باندې موږ چاته رد بد ویلي دي، بلکې دا خبره هم کوله چې که څوک وایي چې اختلاف المطالع معتبر دی د دوی سم دلایل دي دا ټیک وایي، او که څوک نه دی معتبر دی مو چې ټیک دي، او قیامت کې به الله تپوس د دلیل اتباع کوي چېرې تا د کوم دلیل اتباع کړله، دا تپوس منه کوي ته به کوم ملا پسې تللی، بس دلیل تپوس به کوي او دلیل د دواړو سره شته، په دې باندې موږ داسې څه دویمه رای نه ویلې. لیکن دا ځل شیخ صاحب ویل چې عجیب خبره دا چې د پاکستان اهل حدیثو خاص کر او قبایلو دی به د اوسه پورې دا خبره کوله چې اختلاف المطالع نه دی معتبر، لہذا د ټول دنیا دپاره یو رؤیت دی او موږ د سعودي سره اختر کوو. خو سږ کال چې افغانستان کې کله میاشت ولیدلی شوله دوی اوس اختر ونه کو، نو معلومه دا شوه چې دا خبر غلطه ده، لہذا هغه رد وکړو او ویې ویلو چې که څوک اختلاف المطالع معتبر نه ګڼي نو په کار دی چې هغوی د افغانستان څخه اختر کړی وی، رای دا د بنیادي طور باندې، او په کار هم دا وه، سعودي لم په کار وه، پاکستان لم په کار وه، کم خلک چې اختلاف المطالع معتبر نه ګڼي. خو بالفرض که څوک اختلاف المطالع معتبر ګڼي، بالفرض که څوک اختلاف المطالع معتبر ګڼي نو په کار دا وه چې هغوی بیا کم از کم د پاکستان مرکزي رؤیت هلال کمیټۍ ته انتظار کړی وی، ځکه چې زموږ خپل وطن دی، یو مطلع ده او سعودي عرب زموږ نه خو تقریبا 2 غنټې وروسته دی. دا خبره وکړله ویل د دې مقصد دا دی چې د جمعې په ورځ باندې چا اختر کړی دی نو دی خو په یو مذهب باندې عمل نه دی کړی، نه په اعتبار د اختلاف المطالع باندې عمل کړی دی او نه په عدم اعتبار د اختلاف المطالع باندې عمل کړی دی، ځکه یا به د افغانستان سره کړی وی که معتبر نه ګڼلی او که معتبر ګڼي پاکستان سره به کړی وی، لہذا چې په دې مینس کې دا کوم لا اله اولای ولا اله اولای باندې کوم کسان عمل وکړو چې نه د پاکستان سره اختر وکړو نه د افغانستان سره وکړو، دا یو دریم مذهب خلکو جوړ کړو، او دا دریم مذهب چېرته هم په دنیا کې په یو کتاب کې دا دریم مذهب نشته دی، نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه د ائمو په اقوالو کې شته، نه چېرته په یو کتاب کې شته، نه یو علمي تحقیق دی. په دې وجبانې شیخ احسان الله خالص به خبر وکړه چې چا ویلي دي چې چا اختر د جمعې پر ورځ باندې کړی دی نو دا اختر غلطي کړې ده او دا اختر ټیک نه دی شوی، په هغې باندې رد وکړو، نیوکې وکړله. د هغې نه پس بیا داسې وشوله چې به کې خبره وکړله بالفرض که څوک زما دې خبرې ته ټیک نه وایي نو که څوک زما سره علمي بحث کول غواړي زه د هغې سره بحث ته تیار یم، خبرې وکړله. د هغې نه پس بیا د اهل حدیث مولانا صاحب دی، مولانا ریاض الله صاحب شیخ الحدیث دی،
هغوی دا چیلنج قبول کو چې زه په دې باندې ستاسو بحث کولو ته تیار یم او څه ترانې مرانیم شیر شولې یو ماحول جوړ شو، یو هلچل جوړ شو په سوشل میډیا باندې چې را د مناظرې چیلنج من قبول کو من بزو. نو په دې دوران کې زه بیګا د یو مریض تپوس ته تللی وم، یو ملګری دوبۍ نه راوړی بیمارو. ناوخته زه رالم تقریبا 10 بجې وي. ما چې کله سوشل میډیا کولاو کړله ما خپل اکاونټ وکتو، نو په هغې کې د شیخ احسان الله خالص صاحب یو ویډیو وه چې هغه وضاحت کړی دی چې خو زما د خولې نه د جاهل لفظ ختلی، په هغې معذرت کومه. هغه د اعلی ظرفۍ مظاهره وکړله او دویمه خبره دا وکړله چې را ما کوم چیلنج ورکړی دی نو دا چیلنج مې په اختلاف المطالع نه دی ورکړی، چېرې اختلاف المطالع معتبر دی که نه دی معتبر. په دې باندې موږ چیلنج چاره نه ورکوو ځکه چې زموږ د تیر ژوند په دې شاهد دی چې موږ په دې باندې د چا سره بحثونه نه کوو، لیکن سکل سچویشن مختلف دی. لہذا کبیل فرض مولانا ریاض الله صاحب یا ایکس وائی زیډ څوک هم راځي بحث لا، نو زمنګ د مناظرې محور بداوي چې اختلاف المطالع معتبر دی کنه دی. نو که اختلاف المطالع څوک معتبر نه ګڼي نو په کار داوا چې د افغانستان څخه اختر کړی وي، او که اختلاف المطالع معتبر ګڼي په کار دی چې پاکستان ته صبر کړی وي، په دې مینس کې چې اختر کړی دا غلط دی. په دې پوینټ باندې که څوک مناظره کوي را دي شي اقا وضاحت باقاعده راغی او د هغې نه پس مولانا ریاض الله صاحب چیلنج قبول کو. نو سحر تقریبا داسې 10 بجې ما د شیخ احسان الله صاحب سره رابطه وکړله چې په سوشل میډیا باندې داسې د خبرو گردش دی، د دې څه حقیقت در ماته ویل چاو او بلکې ویل چې را ته مرګره ته هغوی رسېدلي دي، غالبا د مولانا ریاض الله صاحب د شکدرې دی چې هغوی رسېدلي دي او بحث به کړي. نو ما ورته ویل چې را داسې ضرورت به وي درتللو ته که نه؟ ویل چې نه داسې مسله خو نشته دی او بس زه یم کور کې خپل خوري نه راسره دي او هغوی هم یو کس دوره روان دي، داسې مناظره نه ده خو علمي بحث دی د الله د رضا دپاره موږ بحث کوو. بالفرض که زما رای غلطه او زه خپله رای واپس والم او که د هغه رای بالفرض غلطه و نه هغه ته به چې خپل رای واپس واله، نو بس دقه یو علمي بحث دی، لهذا ستا راتلو ته ضرورت نشته دی. نو زما یو میلمه هم د پېښور نه راغلی و، نو ما ورته معذرت وکړو چې بیا زه هم نشم درتلی او بس ټیک د تاسو بحث وکئ. ما بیا د خال یو مولانا دی مولانا مفتی رفیع الدین هاشمي صاحب هغه ته ما کال وکړو چې لکه ستاسو کلي کې داسې بحث دی، نو ټیک ده چې شیخ صاحب خو یو دلیر انسان دی، شجاع دی، بهادر دی او هغه یریږي هم نو هغه دغه خپله بهادري ده، خو خیر دی تاسو ورشئ او د بحث کې ورسره کښېنئ ځکه پته نه لګي د مناظرو کې اکثر قسم حالات راځي. نو هغه ما ته واپس لږ وخت پس اطلاع وکړله چې شیخ صاحب وایي چې بحث خو شوی دی ختم شوی دی، یعنې ډېر په شارټ ټایم کې دا بحث شوی. بیا د هغې نه پس زما اوس رابطه ونه شوله، تقریبا بېګا د شپې 10 بجې ما رابطه وشوله. نو ویل چې را موږ بحث وکړو، ډېر ښکلی بحث شوی دی او انشاءالله تعالی چې موږ یو اجتماعي موقف اختیار کړو چې زموږ علمي بحث وشو، خبره ختمه شوله، نه به زموږ کارکنان څه خبرې کوي، نه به د هغوی کارکنان څه خبرې کوي. او هغه ویډیو کې به تاسو کتلی دي چې مولانا خالد صاحب او مولانا رضی الله صاحب دواړه راغله، او هغوی ویل چې زموږ کارکنان موږ دې باونډ کړل تاسو به هېڅ قسم څه ویډیوز به نه چلوئ. خبره ختمه شوله، موږ هم خوشحاله شو، د الله شکر مې ویستو. وجه دا وه چې الله په سر باندې ګواه دی چې زه نن دا خبر د زړه نه کومه چې دا اهل حدیث زموږ ورونه دي. پاکستان کې که دیوبندیان هم زموږ ورونه دي، پنجپیریان زموږ ورونه دي، اهل حدیث زموږ ورونه دي، ټیک ده. خو بیا داسې ده چې په دې پاکستان کې خاص کر موږ په دې پښتنو کې د اهل حدیث او جماعت اسلامي والي بل ته ډېر نږدې دي او د دې خبرې اعتراف به ډېر خلک کوي ځکه چې زموږ ډېر دا کم چې اهل حدیث مولیان نن سبا دي نو دا اکثر د دې والدین په جماعت اسلامي کې دي او په دې بنیاد باندې د خپل بچي د اهل حدیث مدرسې ته لېږلي دي چې موږ ټول یو خلک یو، موږ ته یو خلک ویلم دی او زموږ د دې اهل حدیثو د ډېرو علماو سره تعلق دی الحمدلله او د هغې سره موږ سره احترام رشته ده. په دې بنیاد باندې موږ هم ویل چې دا بحث اړوخه نه دی ځکه چې دې سره به دوریانې راشي، منافرت به راشي. زه ذاتي طور باندې دا خبره کوم نن د زړه نه چې زه په دې بحث باندې نوم خوشحاله مې چې دا بحث نه وی جوړ شوی ځکه عام خلک دې نه خوند علي. زما سره تاسو یقین وکړئ د اهل حدیثو بعضې ملګرو هم د جماعت اسلامي بعضې ملګرو هم ویلي چې دا مناظره او دا بحث تاسو روکاو کوئ. خو کله چې ما سچویشن معلوم کړو نو په دې کې داسې مناظره نه وه، داسې د بانګیانو جنګولو صورتحال نه و بلکې علمي بحث و. نو ما ویل چې خیر دی به شیخ صاحب دې راشي او زموږ د شیخ صاحب سره بحث وکړي، څه مسله نشته دی. په دې وجه زه د هغې نه قلار شوم اگر چې ډېر ملګرو ویل چې دا روکاول غواړي. د هغې نه وروستو داسې وشوله، د هغې نه وروستو چې کله بحث وشو نو شیخ صاحب ماته وویل چې بس موږ په خپل منځ کې دا خبره کړې ده چې یاره څوک به ویډیوز به نه کوي. دې ځای کې نقصان وشو. نقصان دا وشو او دا ګیله زه د مولانا ریاض الله صاحب او د هغه د ملګرو نه کومه. هغه دا وه چې کله دوی ویل چې یاره موږ به ویډیوز به نه چلو نو بحث چې کله ختم شوی دی وایند اپ شوی دی په دې دوران کې یو غیر رسمي گفتگو شروع شوې ده. غیر رسمي گفتگو دا ده چې د علي خامنه‌ای صاحب کوم چې په دې 13 ورځو کې د ایران چې کوم سپریم لیډر دی هغه چې کله شهید شو ما ورته شهید ووایو. دا شهید ورته یوازې ما نه دی ویلی ځکه هسې نه چې ما به نوز د راپیزي فتوې ولګي. شهید ورته د پاکستان چې کوم مفتی اعظم دی مفتی تقی عثماني صاحب ورته شهید ویلی دی. د پاکستان د یو ډېر لوی مذهبي جماعت مشر مولانا فضل الرحمن صاحب ورته شهید ویلی دی. د تبلیغي جماعت یو ډېر انټرنیشنل لیډر
او انټرنیشنل یو سپیکر او داغي پریچر او دعوت ورکونکي دای مولانا طارق جمیل صبغی ته شهید ویلې ده د بریلیانو چې کوم لوی مشر دی مولانا مفتی منیب الرحمن هغه ته شهید ویلې ده یعنی ډېر لوی خلکو ته شهید ویلې ده یوازې ته موږ نه دی ویلې موږ یوازې هم بدنامه وایي ډېر لوی خلکو ته شهید ویلې ده بهر تقدیر واغه شهید شو نو د حافظ نعیم الرحمن حافظه الله تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان هغه اعلان وکړو او ویل چې تاسو پاکستان کې راوځي او دغه جنازه وکړي دا یو د حافظ نعیم الرحمن صاحب یو رای وا او هغه اعلان وکړو او خود به خود فیصله کړل سو موټ اکشن واغست ویل چې جنازه پکار ده دا خبره زه خپلم کوم زما خپل ذاتی رایم دا و چې ټیک ټاک ایران په شابه نکلک ور دل پکار دی او زما ک تاسو دا میاشنی مزما تقاریر چاوري دلی وی زما دروس موږ د ایران کلک حمایت کړی دی البته د جنازې په حق کې منګ نو ولی نو د سنو چې جنازه کول پاغه باندې ګناه ده ماته په خامنه‌ای باندې جنازه ګناه نه ښکارا کیږي مسلمانو او پاتې شو دا که فاسق دی فاجر دی نو په فاسق فاجرم جنازه جایز ده خود مرده چې په شهید باندې د جنازې په باره کې د حنا په موقف دار چې نه د پکار او نو خامنه‌ای زموږ جنازې ته محتاجو ځکه ډېر لوی شهید دی ډېر لوی سړی په دې باندې باندې او چې هغه د اسرائیل او دارنګ د امریکای مخالفت کړی دی او ډېر کلک مخالفت یې کړی دی د غزه او د فلسطین د کاز دغه د حمایت او دغه د سپورټ د پاره او د القدس د حمایت د پاره هغه کار کړی دی زمونږ جنازو ته محتاج نو بهر تقدیر خو پاکستان کې وشول زماره امدا و چې جنازه نو په کار ځکه جماعت اسلامي پسې خلکو خبري وکړلې جماعت علما خلکو ټارګټ کړل خاص کر زمونږ شیخ اسماعیل صاحب دغه په تصویر خلکو کرخ راخ کول چې دا سم منافقین دی جنازه کوي او دا کوي هغه کوي نو او دغه ری د شیخ حسین الله خالص مو نو مولانا رضی الله ته تاسو کړو چې تاسو د رافیزی جنازه کړل نو اول چر موږ نه د کړی چا کړی دغه نه تاسو کې مطلب دا پیسې نه تاسو کوي ناغه چې تول نه قایل چې نه قایل بلکې شیخ سی ودا خبره کړل چې په مرسی باندې یعنی مرسی څومره عظیم شهید دی د اخوان المسلمون چې کوم مرشد او کوم لوی سړی دی او د مصر صدر د ایجپت صدر او هغه مړ شو دغه من جنازې کړې وي غیبانه جنازه نو شیخ حسین الله خالص به دا ویلو چې زه پاغم د جنازې نوم قائل ځکه چې احناف علما په شهید د جنازې قائل نه دي خیر کی ها بهر تقدیر په دې باندې خبرو شوله دغه گفتگو دغه مولانا صاحب پټه دغه نه ویډیو کړی دا یا اډیو کړی دا او بیا لږ وخت پس دغه مولانا چې دی کمټمنټ کړی دی هغه باقاعده اتفاق کړی دی چې موږ ویډیوز نه شریکو او هغه په خپل ګروپونو کې ویډیو شیر کړل وی چلاول چاره د وګوره دی د خپل جماعت اسلامي موقف پرې خو د حافظ نعیم الرحمن موقف پرې خو د بهر تقدیر یو ایشو جوړ شو او په سوشل میډیا باندې خبري شروع شولې نو داغه نه پس بیا خالد صاحب دلې خپل اډمن ته اجازه ورکړل چې تاسو ویډیو شیر کوئ نو بالکل تاسو هغه شیر کړئ اوس راځم د خبره هغه خبره ده چې په دې بحث کې تقریبا 20 منټ یا 30 منټ دا یو بحث شوی دی او په بحث کې د سی وشولا چې مولانا ریاض الله صاحب کوم چې د حدیث مناظر د نوغه د شیخ صاحب نه تاسو کوي چیرې تاسو اختلاف المطالب معتبر غنئ کنه غنئ یو تاسو دا کړی دی ملګری دا خبر نوٹ کړئ نو شیخ حسین الله ورته چې ګورم مدعی زما ته مدعی زب ما چیلنج کړی دی زستانه تاسو کوما ته زمانه تاسو نه یو خبره دویم نمبر دا چې زمنګ بحث په اختلاف المطالب نه دی چې دا معتبر دی کنه دی بلکې زمنګ بحث په دې دی چې تاسو معتبر غنئ د پاکستان سم ولې نه کو که تاسو معتبر نه غنئ نو تاسو ولې بیا د افغانستان څخه نه کړی بحث په دې باندې لہذا خروج د بحث نه دی وکړ موږ په دې علمي جواب کې وی کنه چې خروج د بحث د سیدل کې خروج دری یعنی دا خبره نه ده لہذا زمنګ موضوع د قدا چې موږ به بحث صرف او صرف په دې باندې کوو صرف په دې باندې وکړو چې تاسو د پاکستان اهل حدیثو د افغانستان سره ولې اختر نه دی کړی که معتبر نه غنئ او که غنئ نو پاکستان سم صبر ولې نه دی کړی په دې باندې بحث کوو خو مولانا ریاض الله صاحب دې موضوع نه راضي او مولانا رضی الله صاحب چې رستانه تاسو کوم چې معتبر دی کنه دی معتبر نو شیخ صاحب وته چې ګوره زما خبره مکوا معتبر غنم نه غنم دا خبري ورستنی دي اصل خبره دا چې زما استاد په کوم پوینټ باندې بحث ته او ما چې کوم چیلنج درکړی دی او تا قبول کړی دی هغه په یو جزئیه باندې دی نن په دې سوشل میډیا باندې دا بحث روان دی او داسې بحث روان دی چې رب شیخ صاحب کتو پورته اصل کې هغه ورته ویلي زما استاد بحث په کلیت په کل کې نه دی بلکې په یو جز کې دی بلکې په یو خاص جزئیه کې زمونږه بحث ته لہذا ته جواب وکړي چې دا کار څنګه تاسو کړی دی او ما چیلنج هم درکړی دا قبول کړم دا دی خو هغه د موضوع نه راتلو ما وکتل تقریبا یو لزل شیخ حسین الله خالص صاحب تاسو کړی دی یو لزل هغه د خپل موقف وضاحت نه کړی او بار واپس هغه شیخ صاحب دی باون کې چې تراته وای چې تاول کړی دی او تاول نه دی کړی دا بحث وشو دا بحث چې کله شوی دی نو په دې کې شیخ حسین الله خالص صاحب بالکل دویم پوینټ نه تل په یو خبره فوکس کړی دی او اخر دا بحث بے نتیجه
بے نتیجې خپل اختتام ته رسېدلی دی او په سوشل میډیا باندې هغه نن چلیږي. اب تاسو کتلی دغه ځای پورې زما تبصره وه. زه په دې باندې داسې بحث نه کوم چې دا بس جو د جماعت اسلامي د موقف جیت دی او یا د اهل حدیثو د موقف نقصان دی او یا هغه هار دی. په دې کې د هار جیت څه خبره نشته دی. البته دا ضرور وایم چې شیخ احسان الله خالص صاحب کوم علمي بحث کړی دی او دا قابل لایق تحسین دی، قابل داد دی، قابل تحسین دی. زه له شاباش ورکوم او الحمدلله د دې بحث چې کوم نچوړ دی نو د شیخ احسان الله خالص صاحب داغه په جیت باندې منتج شوی دی. بنیادی خبر اصل کې دا ده او دا زه نه یم بلکې څومره آډینس چې دي دا ملګری که تاسو لعنت نه قلار شئ که نه او زما دا خبرې واورو انشاءالله په دې کې بخیر. انشاءالله لعنت مانت تاسو ما باندې وایي نو ما ته به انشاءالله نه رارسي او په تاسو بیرته په دې سر باندې به راځي درله که خیري لعنتونه قلار شئ. لیکن دومره خبره کومه چې کوم آډینس دي، ناظرین دي، سامعین دي په دنیا کې، یعنی دا هغه ما کتل د یورپ پورې خلکو، د سعودي عرب پورې خلکو وکتل، ټولو خلکو یعنی 99.99% بلکې 99% زه ویلی شم چې د هغې تایید د شیخ احسان الله خالص د موقف کړی دی. بلکې ما وکتل په سوشل میډیا باندې زمونږ ډېر اهل حدیث رونه، زمونږ ډېر اهل حدیث رونه داسې دي چې هغوی هم د شیخ احسان الله خالص صاحب د موقف تایید باقاعده کړی دی. هغوی ویل چې موږ اهل حدیثو خو مولانا ریاض الله صاحب بحث نه دی کړی، په کوم موضوع چې مناظرې لیتلی نو هغه موضوع باندې بحث ونه کړو. زه په دې موقع باندې شیخ صاحب ته دا دم ورکوم او زه خاص کر یو پیغام ورکوم. دا زما میسج دی. زما د نننی ویډیو چې کوم محور دی، زما د نننی ویډیو چې کوم مقصد دی غدا دی چې زه د پاکستان او بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا څومره چې مناظرین دي، کدا د اهل حدیثو دي، کدا د دیوبندیانو دي، کدا د پنجپیریانو دي، کدا د تبلیغیانو دي، اگر تبلیغ والا مناظره نه کوي، او کدا د بریلیانو دي. عام طور باندې دا څلور قسمه خلک مناظره کوي، اهل حدیث کوي، دیوبندیان کوي، بریلیان کوي، پنجپیریان کوي. موږ جماعت اسلامي والا مناظره نه کوو او دیم تبلیغان مناظره نه کوي. دا څلور قسمه خلک مناظره کوي. زه ورته یم تاسو رسې وکئ چې دا د شیخ احسان الله خالص دا ویډیو وګورئ. تاسو دا تقریبا د 20 منټ یا 21 منټ کم بحث دا واورئ چې په دې کې ټیک ټاک بحث شوی دی. هغه دا ده چې ادھر ادھر جو قلابازیاں ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اصل جو موضوع ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. یہ بنیادی محور ہونا چاہیے کہ ہمارا مناظرہ کس موضوع پر ہے، ہمارا ڈیبیٹ کس موضوع پر ہے. موضوع کا محور تھا اور ٹاپک جو تھا، جو ڈیبیٹ کا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا اختلاف المطالب معتبر ہے. نہیں، اگر معتبر نہیں ہے تو پھر آپ نے افغانستان کے ساتھ کیوں عید نہیں منائی؟ اگر معتبر ہے تو پھر پاکستان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ بنیادی طور مسئلہ ہے. په دې باندې شخص صاحب دلایل ویلو او خو دلایل پی ویلو. دلایل مطلب دا چې کلک ودرېدو په خپل موقف باندې او اخوا دې خلانړو زم چې مناظرینو تاسو د قشانی وکي. موضوع سماع الموتای بحث پکې بل سکیږي، موضوع رب الدینی بحث پکې بل سکیږي، موضوع حیات النبی بحث پکې بل سکیږي. بلکې په دوران کې شیخ احسان الله صاحب یو خبره کړې و چې لا يموت فيها ولا يحيى، د قبيله خبره دی وکړه. غالبا د ما په دغه غون رااله نو په دې کې فورن مولانا ریاض الله ته پوینټ ملاو شو چر لا يموت فيها ولا يحيى، د حیات نه مراد دی او د موت نه مراد دی. دا بحث کله شروع شیخ صاحب ته جوړه په دې زمنګ بحث نه دی، دا سره منطق خبرې نه دي، دغه بشرط شی بشرط لا شی ولا بشرط شی بحث نه، بلکې کلیر کټ زمنګ یو خبره ده. او جناب دې کې اجمال دی، دې کې اجمال نشته، دې کې اجمال دی. اجمال کې غالبا چې حمزه سلب الماخذ چې نو بیا خو یقینا چې ټیک د دې کې تفصیل له مطلب زه به بحث نه کوم. بهر تقدیر شیخ صاحب دا کم چې سوچ پی کرو د ته بالکل خراج تحسین پیش کوم. خوشاله شوم په دې باندې چاره دغه شانې بحث وکړ دی ان شاء الله تعالی. بل پر زمنګ چرته اندره پر چا سره بحث کو دغه به زمنګ اصولي چې په کم پوینټ باندې زمنګ مناظره ده. دا پر شیدیه کې لیکلي دي او دای په پلاني کې لیکلي دي او دای په پلاني کې لیکلي دي، په پلاني کې لیکلي دي. دا د مناظرې اصول دي، دا مناظرې اصول دي. کله مناظرې مقصد بل پرز داوي، د مناظرې مقصد بل فرض داوی چې موږ یو بل پړکونو بهشکه بیا کوي، خو بل فرض حق ابطال باطل او احقاق حق مرادي بیا هم دغه بحث ته اصول لیکم چې شیخ احسان الله خالص کړو. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. دغه زما وضاحت او زه خپل ملګرو ته وایم، د جماعت اسلامي کارکونانو ته، د اهل حدیثو ملګرو ته وایم چې کنزل یو بل ته مکوي، لعنتونه ملګي. البته انجای کوي، انجای دا کې چې بحث شوی دی، خپل اصول خودلې شوی دی. پاکستان کې نوې یو سوچ راغی، ان شاء الله انده مناظره په دې طریقه باندې کیږي، نو دا سوچ په لول غواړي. بس په دې ځین اجازه علما. البته دا یو ملګری ویل شیخ آنلاइन اسی طرح آیا کرے، ہمارے ذہن میں بہت سوالات ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل سید ودان بھائی، یا بالکل پوچھ سکتے ہیں، اب بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آؤں گا اور ہفتہ میں ایک بار انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی ہم آیا کرتے تھے لیکن پھر چند ایشوز کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. آئندہ انشاءاللہ آنے کا پروگرام ہے اور انشاءاللہ اردو میں یہ سیشن ہم چلائیں گے.
आप लोगों के सवालात भी लेंगे और जो जवाबात है तो इंशाअल्लाह ताला जवाबात भी हम देने की कोशिश करेंगे। फिर ये लाजिमी नहीं है कि आप हमारे साथ इत्तेफाक कर लें, हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर लें। जो बात आप हक़ समझ लें तो बिल्कुल उस पर अमल कर लें, और जो बात आपको खिलाफ शरीयत यानी नज़र आ जाए तो बिल्कुल आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। अब्दुल अजीज उबैद भाई अल्लाह दे खुशाल का वही चेहरा दासी बासे तने शो बिल्कुल दा जवेमा चे दसी बासुना मखी चाने दी कड़ी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जमात इस्लामी तरबियत दासे दे जखपल जमा इस्लामी सर ताल्लुक सातम शेख सेब दुआ अल्लाह दे खुशाल का शाहिद उस्मान अल्लाह दे जुन के खैर बरकत वचवा औ ची जमात मलगरी दी मंग तड़ियर रांदी नूर दा द शेख सेब डायलॉग में خوښ شو زمنګم خوښ شو جی د शेख सेब الله مخت موډر خوان کوي سلمان حمید زه هم مخامخ ناس یم نو لا بس خون کوي خدا ملګری به تنگ شي بهر تقدیر چلو منګم چټیانی دي نو غب شپ بوله لګو خو موضوع باندې هم بحث وکړو او تاسو خبرې کوي او ملګری با اختر خیر مبارک جزاک الله خیر تاسو مبارک الله خوشاله کا نو اب خانوي چې میخنه قرباني کیږي کنه کیږي دی جی میخ چې دین دغه باره کې حدیث موجود دي جوامیس کل بقر دي، لہذا اگر چې بعض علماء نه دي قائل خو صحیح خبردار چې قرباني تیږي ځکه چې غوښه خورل جایز دي، شودې خورل جایز دي، پي خورل جایز دي، ماسته خورل جایز دي، وړي خورل جایز دي، دغه قسم ده کنه ځکه ورنه بیا چا نه خورلې. مولانا صاحب مولی صاحب دونوں طرف سے پنسا ہوا ہے، ایک طرف کہتا ہے کیا کہتا ہے آپ کے کمنٹ جو تو میرے نظر سے اجل گئے پتہ نہیں. ہاں ایک طرف کہتا ہے میں اختلاف مطالعے کو معتبر نہیں مانتا، دوسری طرف عید افغانستان کے ساتھ نہیں منایا، اگر رویت کو مانتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. بھائی صاحب اصل بات بھی یہی ہے، ہم تو اس وجہ سے ہم آئے تھے کہ ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. جی کیا کہ اس بنیری نے کہا کہ اللہ آپ کو بھی اس طرح حیران کرے جس طرح آپ نے مجھے حیرانی میں ڈالا. نجینا زمنګ ملګری دی او ورانو سمو ہے مولانا رضی الله صاحب زمنګ ملګری دی انشاءالله څه خبره نشته دی. او جی بالکل مهرباني خبر اوش والله الله دې خوشاله کا. شیخ صاحب د شیګانو څومره فرقې دي لږ بحث وکړي. جی دا ډېر بهترین سوال وکړو. نعیم خان د شیګانو بنیادی غټي فرقې درې دي. یو خوش عبدالعزیز رحم الله اسنا شریعه کتاب لیکلی په ډېر بحث کړی دی، ما سره پروت دی. خو بنیادی فرقې درې دي. یو ته ویل کېږي فرقه زیدیه. فرقه زیدیه چې کومه ده، کوم چې صرف او صرف د دې خبرې قایل دي چې را د صحابه کرامو په دې مېس کوم چې کلاسیفیکیشن دی، کم درجه بندي ده، نو هغه ټول اول نمبر حضرت علی صاحب دی. افضل البشر بعد الانبیاء هغه حضرت علی دی، علی مرتضی. او صحابه کرامو د اهل بیت علماء مصاحبو باندې هغوی فوقیت ورکوي، یعنی عشره مبشره چې کوم ترتیب دغه نه مني، بلکې هغوی دا خبره کوي چې دا کم بنیادی تربانې دا اهل بیت دي. د لی خمسة اطفی بها حر الوبا المجتبى والمرتضى وابناهما والفاطمه چې کوم خبره کوي پنځ تن پاک ولا کم پنځه د هغوی ده، نو چې د دې مرتبه اول ده او د نور پسې وروسته دي. ټیک دی جی. بهر تقدیر یو خدای خلق دی، نو دې خبر ته موږ خطا ویلې شو، دا غلطه ده. ټیک خبره غده چاره عشره مبشره د دې دا کم ترتیب دی، نو دا ټیک دی. اهل سنت او د شیګانو موقف خطا دی، غلط دی. خو په دې خبره څوک نه کافر کیږي. په دې وجه باندې موږ دغه ته کافر او یا گمراه نه وایو، بلکې وایو چې دا موقف خطا دی. وایي چې د خلافت حقدار علی فاطمه دی، بس علی دی دا وایي. دویم نمبر ډله هغه ته ویل کېږي تحفه اثنا شریعه بنیادی تربانی اغوی خدا خبره کوي چې د خلافت حقدار چې دینو دا 12 امامان دي، لکه علی اول دی، بیا پس حسن دی، او حسن بیا دغه نه پس حسین دی، بیا علی زین العابدین دی، بیا امام محمد باقر دی. دا نت ایشو رالاله بهر تقدیر ما واپس د وای پاینا چینج کو. نو پنځم امام شپږم نمبر امام دا چې دغه امام جعفر صادق دی، وم نمبر موسی کاظم دی، اتم نمبر چې دی علی رضا دی، نهم نمبر محمد تقی دی، لسم نمبر علی نقی دی، او لسم نمبر حسن عسکری دی، او دولسم نمبر وای چې مهدی برازی. نو دا اثنا شریعه والا دي، دا دوی مډله ده. او درې کوم چې پیران کې دي، او دریم نمبر چې هغه اسماعیلی دي، کوم چې پاکستان کې به دی برا چترال کې دی اسماعیلی دي. نو دا درې وانه د شیګانو ډلې دي. مونږ گمراه ټولو ته په دې معنی باندې وایو چې د اهل سنت موقف د دوی نه دی. پاتې شو دا خبره چې دې ته کافر ویل، نو مونږ روافض ته به کافر وایو، کوم چې د قرآن تحریف قایل دي، څوک چې حضرت علی، حضرت د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی او د وسره د حضرت حفصه او د حضرت عائشه ته بدر دوی، نو هغه خلکو ته مونږ چې دا زمونږ بالکل خوښ نه دي، دا گمراه دي، او بعضې پکې د کوپر حد ته رسېدلي. خو بنیادي تر باندې دا درې ډلې دي، نور د هغې لاندې راغلي، لکه څنګه چې په موږ کې
لکه څنګه چې ګورم موږ پسې خلک دغه حسابوي که نه دا ځوانان د قادیانیان دا سنیان دي نو اوس هغې ته موږ هم کافر وایو ټیک ده که نه نو څنګه چې به موږ کې کافر شته دی لکه دا بدبخته را قادیانیان چې په هغوی کې هم کافر شته علی الاطلاق موږ ټول د کافر نه وایو په دې موقع باندې موږ کلک ولاړو چې څوک موږ ته سم ووایي به خو زموږ سوچ دا دی چې علی الاطلاق ټول شی کافر نه دي زیدي شیعه ته به سړی څنګه کافر وایي بلکې د علامه تفتازاني باره کې دا خبر راغلی زیدي شیعه دی د هغې سره سره د ابو داود طیالسي باره کې دا خبر راغلی د هغې سره امام شوکاني باره کې راغلی او دې ته به څنګه کافر موږ وایو ډاکټر صاحب اختر مبارک شاه خبره دا ده چې دا مولیان ښه پوهه دي چې اختلاف مطالعه خو ضد کوي مخکې به دا خبره صرف په قبایل مردان پېښور کې وه اوس په سوات کې هم شروع شوه او په سر اهل حدیث ولاړې بالکل جی او محمد عمر الحسام الله خوشحاله کې انشاءالله فہیم ارمانی گران یہ رہتا منگتم گرانی زمانہ سے محبت دے کیا علی حدیث بھائیوں نے بینس کا گوشت کبھی کھا لیا ہے اگر نہیں کھاتے تو پھر اس کے لیے خوشحالی میں اور بندوبست کرنا چاہیے لکا سمشا پرانی خبر مکوا شیخ سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا لازم کرنا بدعت ہے نہیں بالکل اگر کوئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھتا ہے تو بالکل ہی بدعت ہے اس کی بدعت میں کوئی شک نہیں ہے البتہ ہم جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو ہم جائز سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کا کوئی لزوم کرتا ہے التزام کے ساتھ کرتا ہے یا اس کو لازم سمجھتا ہے اور دوامن کرتا ہے تو پھر ہم اس کو بدعت کہتے ہیں شیخ ہر روز با 9 بجے ستا انتظار کو اتل جماعت هر روز کو ګرانه ده کنه زړګیا زهران چې مولانا رضی الله دا سی ولې نوې چې د افغان پروت زما اعتماد نشته طالبانو نه یریدو کو ماذ الله څنګه خبرم دقه د سیو ماز الله دې خوشاله کا شیخ صاحب اچانک درنه قربان شه اللہ دے خوشحال کا خصوصی دعاؤں کی درخواست ہم بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو اجر عظیم دیں عمر فاروق خیر مبارک اللہ آپ کو اجر دیں عمر فاروق بھائی کیسے ہیں آپ کے ادارہ کیسے چل رہا ہے آپ کا رزلٹ کیسا رہا ہے بی ایس کا جو پروگرام چل رہا ہے آپ کے کالج میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کے اداروں کو کامیاب کر لیں بارک اللہ فیک اللہ آپ کو خوش رکھیں اور ابھی تو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا موضوع پر جو تبصرہ آتا ہو تو بس ختم ہو گیا ہے ابھی گپ شپ کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب یہ کیا بات ہے په جانماز باندې استری کول څنګه دی جایز دی په احمد جانماز باندې استری کول ګناه نشته یعنی د لازمي نه دي چې خامخا به موږ د سې کوو ټیک ده ښه شیخ صاحب هر روز بستا د لایو انتظار کو هر روز ګرانه د زړګیا خو داسې به کوي انشاءالله اب تک به پھر رازو لایو انشاءالله دا به د سره گپ لګوم شیخ صاحب کرکټ میچ دوران روزه ماتولی شي که نشي ماتولی عبدالعزیز د کرکټ میچ کول دا ضرورت نه دی بلکې دا جواري ده لہذا کم خلک چې د کرکټ میچ ته روژه ماتوي دا بالکل ګناه کوي او دا ګناه کبیره ده داسې غټه ګناه ده چې دې کفاره به ورکوي دا ضرورت نه دی کرکټ میچ ضرورت نه دی جواري ده حرام کار دی نو چې حرام دی نو ولې دې دغه کول غواړي داسې وکول غواړي شیخ ووٹ سے نپاشریت ممکن ہے قرآن میں عالم اور جاہل برابر نہیں دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں ووٹ سسٹم میں عالم ڈاکٹر دکان کا ووٹ برابر ہوتا ہے سید ودان بھائی اصل میں ووٹ کے ذریعے نپاز شریف بالکل ممکن ہے اگر نپاز باطل ٹھیک ہے نا میں اگر ایسا کہوں کہ جو برائیاں ہیں پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں اگر وہ ووٹ ہی کے ذریعے امپلیمنٹ ہیں اگر پاکستان میں برائیاں ہیں افغانستان میں ہے مصر میں ہے سعودیہ میں ہے جہاں بھی ہیں اگر ووٹ کے ذریعے جو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں جو 1970 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان نے ووٹ لیا ہے اور پاکستان میں اپنی پسند کا نظام نافذ کیا ہے تو ووٹ کے ذریعے نافذ کیا ہے تو اگر اس یعنی مذہبی جماعتوں کو اگر ووٹ پڑ جائے اور ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو بالکل ممکن ہے کہ شریعت کا نفاذ بالکل ہو جائے لیکن ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کتنے جو مذہبی جماعتیں ہیں دیکھیں جماعت اسلامی میدان میں کڑی ہے نا جمعیت علماء اسلام بھی کڑی ہے لیکن ان جماعتوں کے برخلاف مذہبی جماعتیں کتنی ہیں جو مسلسل ان مذہبی جماعتوں کے مخالفت میں مصروف عمل ہوتے ہیں لیکن اسی طرح وہ کبھی این پی کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اگر انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اگر ایک دفعہ وہ جس طرح جو مجلس عمل میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا نا مجلس عمل میں سپورٹ کیا تھا ایم ایم اے کو تو کتنی کامیابی حاصل ہوئی تھی کتنی اصلاحات ہم نے کیے تھے لہٰذا بالکل ممکن ہے پاتې شو دا خبره چېرې په دې کې د عالم او ډاکټر ګواهي مو شان نه ده نو په اسلام کې داسې نه دي ویلی شوي چې د ډاکټر ګواهي او یا د عالم ګواهي به جدا او د امي به جدا مسلمان چې بس عادل دی او مسلمان دی دغه
گواهی به قابل قبولی. ټیک شو. او عام خلک چې څومره دي نو د ټولو خلکو شان گواهی ده، نو داس پکې نشته دی چې د عالم دا به د 2 برابر یو د بدریو برابر، البته د یو سړی گواهی 2 خزو برابر ده. خو پاتې شو د الیکشن په د حواله سره دی باره کې چانه دی چې د الیکشن دا ووټم د 2 د یو برابر دی، په دې کې شریک قباحت ده. ان شاء الله په دې باندې بل موقع کې بحث بیا وکړو. خدا د سیس بنیادی سوال نه دی خجی. ضیاء الله سلارزی السلام علیکم. الله سب ګره پر خودل فرض دی خو سنت دی؟ جواب دادی چې ګره پر خودل فرض دی او غټول سنت دی. بنیادی طور باندې حدیث کې راغلی دی چې وعف اللها او ارخ اللها، دنه معلومیږي دا چې ګره پر خودل فرض او واجب دی. مولانا مودود رحم الله ته واجب ویلی دی، فرض یې وته ویلی دی، البته غټول سنت دی. شیر افسر بھائی وہی چہرہ علماء میں سب سے زیادہ حق گو مجھے آپ لگتے ہیں؟ نہیں، میں صرف نہیں ہوں، بہت زیادہ ہیں، میں تو بڑا گنہگار ہوں. بہت زیادہ علماء کرام شیوخ ایسے ہیں جو بڑے حق پرست ہیں، مجھ سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہ آپ کا حسن ظن ہے. اللہ آپ کا حسن ظن مجھ پر اسی طرح رکھے، لیکن بات اس طرح نہیں ہے. السلام علیکم. دا فرقه پرستی بسنګ ختم شي چې ما او تا دا څنګه چې شروع کړی دی ان شاء الله چې د سیمنګ یو 2-3 کاله تحریکو چلو ختم شي. شیخ صاحب ایت الله خمنائی بارکه سرای دا آیا چا چې جنازه سوی نو جنازه یو شو کنه، حالانکه د شیګانو په نس غایبان جنازه نه کی. ګوره د خبره ده کنه برهان بای د شیګانو په مذهب کې جنازه نشته غیبانه کنه، نو زمون په حنفي مذهب کې هم جنازه نشته غیبانه. من کو نو سو مونږ ټول خلک نه کوي بنظیر چې مړو نو ټول خلکو جنازه نه وکړي، ټول خلکو کړي وي کنه کړي وي. بل پرس کې د شیعه جنازه ګنای، بل پرس کې د شیعه جنازه ګنای. زه خبر کوم په دې باره کې بنظیر چې کله مړوا په دې میدان کې دیر میدان کې باقاعده اهل حدیث د بنظیر غیبانه جنازه کړي وا. ټیک ده جی. او پاکستان کې هم ډیرو مولیانو کړي وي. نو که د شیعه جنازه ګنای نو یوازې د خامنه‌ای هغه ګناه ده کنه، د بنظیر هغه ګناه ده. خو عجیب غنی کار دی او نو لہذا دا خبر غلطه را. موږ دا وایو چې زما خو خنو جنازه شوی وي، ځکه جماعت په دې باندې بدنام شو، علماء او خلکو بدر دی ویلو، البته چا په کړل بالکل شوی دا. او خبردار چې خامنه‌ای زمنګ ډېر لوی شهید ورکوټه نه و، ډېر لوی شهید و. ازم جنازې ته نو محتاج چې زمنګ په جنازه والله بخله، اب ان شاء الله الله بخله. ټیک د ګناهونو ډېر کړل، خو دې سړي چې کم اراو کنه د حضرت عائشہ په باره کې د صحابه باره کې د باقی د فتوی موجود دي، مونږ کتلې دي چې هغه د خبرې بالکل نو قائل چې رسول صحابه ته بدر دوی، مور بي حضرت عائشہ ته بدر دوی، د دې په باره کې دغه فتوی باقی د موجود دي. بالکل ان شاء الله تعالی سلمان بھائی شروع کریں گے کہ خیری. سرجری په ذریعہ چې کوم هایټ سی واقعي دي باره کې مسله دا ده چې کچرته سړی بدی ښکاری او ځان غټي نو جایز وي، او که بدی نه ښکاری سي د خوند لپاره کې نو بیا نه جایز دي، به ځان ساتل غواړي. ها عباس احمد وی شیخ صاحب د حدیث وزارت ته صفا جواب ورکړي چې نور پر داخله ک نه غړي. الکه اهل حدیث واوري ګوره دا ملګری و چې سم شي برابر شي بس دي. الله دې خوشاله کا. جزاکم الله خیر. محمد اقبال جزان عاجز افیشل اقبال بھائی الله دې خوشاله کا او اختر دستا مبارک شي. الله زمنګ روزي تفسیر ټول قبول منظور کی. شیخ صاحب ما ته مو جواب رانه کو عطا الله مولانا تاسو څه جواب غواړئ یار؟ ما ته پته ونه لګیدله څه جواب غواړئ. یو ملګری ما ته په سکرین نازي پټکي حواله دی او زما یو ښه نږدې ملګری دی، خو ځان یې غلی کړی دی، کمنټ نه کوي. لکه کمنټ وکړه ګوره ځان پیژنې. جواب عطا الله مولانا څه جواب تاسو غواړئ؟ شیخ احسان الله خالد صاحب حد بالکل حد دی. عبدالله شاه بخ صدی جی شیخ محترم اعتقادي مشرک جنازه څنګه ده او چې څوک یې وکړي دغه څه حکم دی؟ د اعتقادي مشرک جنازه نه دی کول پکار، د قرآن حکم ماتول دي. څوک چې اعتقادي منافقي خدا به چاته پته لګي، دا پته موږ ته نه لګي. ملګرو مزه خو کړی دا، خو دا خلک تنګ شو ګورې ښه. میدان کې هم حمدالله صاحب د بېنظیري بټو جنازه کړې والے حدیث مکتي فکر دی. اوس پر علیت الجماعتیه مولانا وی چې مولانا حمدالله صاحب د اهل حدیث عالم دی، بېنظیره جنازه کړې وه، نو دغه باره کې تاسو وایي دا خبر په خپله باندې وکړئ ښه چې مولانا حمدالله صاحب د بېنظیره جنازه کړې. بېنظیره شیعه ده او پاکستان کې دا څومره خلک چې دی که نه دا شیعه چې سړی وده کېږي او قبلې ته خپې راځي ګناه پکې ده، نو ګناه پکې نشته، خو بېادبي د ځان ساتل غواړي. زه استاذ طرف ته مور پلار طرف ته خپې نه غځوم، نو زه به قبلې ته څه وغځوم. وعلیکم السلام تحسین الله بھائی جزاکم الله خیر. وعلیکم السلام شاکر اللہ خیر مبارک. مودود مولانا انبیاء کے عصمت کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں جمہور اہل سنت کے موقف کے خلاف ہو اور کوئی توہین مولانا نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب کله کله داسې خبرې راځي کنه یار،
خجی دا نت ایشو ډیره زیاته را په دې وجه باندې زه کوشش کوم چې اجازه والم او پر خبرستی زیاته بالکل جی الله دې خوشاله کا خو بیا بنو درېږي رسما به واځي پرېګ دی بچا می وړه وای اصلاحي صاحب الله مرته ژوندۍ لره امین. شیخ صاحب زما یو ورور طالب علم دی 15 درجه د پاره بهترین ځای باره کې رهنمایي فرمایي کوم ځای د ډېر ښه دی جامع عالیه علوم بلامبټ تر رسوي جی ان شاء الله سبق وتوایو اتنا محبت جان بھی قربان ہوں جی مجھے بھی محبت ہے عبداللہ شاہ بخاری میں نم دے انگلش کے لگ فرق شتا آو جی بالکل مام دسی ویل کنا بخاری لغل خجی ایشو ډیر زیات راځي بار بار علی حدیث فرقه داو کنا بالکل فرقه دا خپل اصول دي کنا چې خپل اصول فرقه نه ده فرقه شو کنا مولانا صاحب رب الدین و غیر الدین دونوں پر عمل سنت ہے اسلامین بالجار امین خوفیت دونوں کرنا چاہیے. معاشرے میں ہر گور کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح ہے دوسرا کہتا ہے کہ میرا صحیح ہے. الله تعالی سبا خو زه چېرته لرې روان یم نو موږ به کوشش هغه څه شو د زما زنګ نمبر شته ښه جی دا ان شاء الله تعالی وروره د اتوار په شپه باندې